بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ بقرہ آیت نمبر 183 یا ایہا الذین آمنوا اے مومنانو کتب علیکم الصیام پرس کڑ شوی پتا سباندے روجی کما کتب لکا چسنگ پرس کڑ شوی علی الذین پائے خلق باندے من قبلکم چمخ کستا سنو لعلکم تتقون دلید پارا چی تاسو زان بچ کئی دا گناہننا ربط تا رکو دا مخ کی رکو سردا دے پا مخ کی رکو کی ذکر دا عبادت عامو شو چی اغا منز دے او زکاة دے پا دی رکو کی ذکر دا عبادت خاصہ کی گی چی اغا روجہ دا خلاصہ دا رکو دادا چی بیان دا اشاعت التعلیم و اصلاح المعاملات چی تاسو پخپل معاملات اغا درست کئی او دا اللہ تعالی دا طرف نا چی کم تعلیمات و کم احکامات در تراغلی دی کنا دا اغیر نور خلق والرسول دا ستاسو ذمہ داری دا خجی یا ایوہا الذین آمنوا اے مومنانو کتب علیکم الصیام پرس کڑ شوی پتا سباندی روجی کما کتب لکا چسنگ پرس کڑ شوی من قبلکم چمک کستا سنو پائے خلق باندی لعلکم تتقون دید پارا چی تاسو زان بچ کئی دو گناہننا ذکر روجہ چکم دا کنا روجہ دی سر دا انسان دا خواہشات ماتی جی خواہ نو کستاسو خیالی دا رمضان پا دی میاش کی دا دی جرائمو چی کمریش ہو دانو دا دیر ازیاد توغور دیگی خواہ ذکر نفس کنٹرولی کنا او چی نفس سمرا کنٹرولی کنا نا دا دی انسان عبادات و طرف ترجحان زیاد بھی خواہ ٹھیک شوا ذکر ہر سڑے پر رمضان المبارک کی نو کگو رئی کنا نیا با ذکر کئی یا با تلاوت کئی یا با نوافل کئی دے با حتی الوس ازان جی کم در حق در رمضان پا دے رزو کی دو گناہ دا کار نزان بچ ساتی خواہ او دے بیا دا سکار نکی چی اگا دا گناہ کاری تکا دتا دا نفس دا کٹیم کی کنٹرول ہوئی نو علماء ذکر کئی وی پا نفس کنٹرول کول دا دا طولو نلوی شیرے خواہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ چھو کنا نو دے چکر دا میدان جہاد نا واپس را لے کنا نسیوی وی رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر دا وڑو کی جہاد نرالو غٹ جہاد تا نو دا غٹ جہاد دا مطلب دارے دا خپل نفس سر جہاد کول دا معاشری دی ماحول سر جہاد کول دا لوی جہاد دیکھا او نو علماء وی اللہ تعالی ارشاد فرمائے چی پتا سروجی پر شوی دی او استاسو نمک کی خلق باندے مروجی پرز وی نو زمونگ نمک کی چی دا کم خلق باندے روجی پرز وی کنا دا اغی روجی با گوری دا سی زمونگ استاسو غنتی روجی نوی دا اغی با 24 گھنٹی روجا وقا ٹھیک شوا دا غروب آفتابنا بس چی غروب آفتاب بوسو لگ وقت کی بجے کمدر اغی تا دا خوراک او دسکاک اجازتو ترکمی پوری چی بوی خوخا چی با ودشو کنا نو بس بیا با پی خوراک و سکاک بند چو روجا با پی شوروش وقا که دا غسی منگا تاسو تا دا حکم وی منگا تاسو اسو تا بانگو نوونو ٹھیک شوا اس چی کم نر حق دا خلق بس تبوائی چی گیری بس بلا را روانا دا روجا دا و روجا دا حالانکہ روجا چا تسوئی روجا چی کم دے کنا بہترین عبادت تے خواہ بہتر او دا دے انسان دا روحانی او جسمانی علاج دا پارا روجہ بہترین سیز دیکھا او دا اللہ دا رحمت دا اللہ تعالی دا رحمت دا نزول یو دیر بہترین میاشتا او وی ها خلقو چه پاور کپشه خوخت داغینا بیرد امیوه دانا بیرد نا جی نا دا سے نا دا جی مطلقی دا خبر دا سے نا دا جی دا اغا دا روجہ چی کموا کنا تر اغی پوری با اغی تا دا خوراک او دا سکاک اجازتو چی تر سو پوری با ادنو او دا پیغمبر علیہ السلام یو صحابی سر دا سی شوی وقا دا صحابی سر دا سی شوی یو رض را لے نو ادشو نو بس اغا بیا چی کم دن بیا پا نهار بل رز پورا رز روجہ چی پا درم رز باندرالے خو گئو بی بی تیوی وی سوکا افطار دا پاروی سراڑوی اگیم نو بی بی چی سو سراڑل کنا نو دا دسترگی
ورغلی وي نو چې سترګې ورغلی وي که نه نو بس بیا د خوراک څښاک اجازت نه ونو نو که مونږه تاسو ته داسې وي مونږه اوس چې کوم در هغه ډېر ښه تکړه تکړه خلک وي که نه او هغه بس دا روژه ورته داسې ښکارېږي که نه هغه یو کاکا و که نه نو هغه څه دی هغه چې کوم دی هغه په دې اوړي کې لګیا و روژه یې خوړه نو په دې اوړي کې لګیا و روژه یې خوړه ځکه اوس هم زمونږ په دې کلي کې زمونږ په دې محله کې داسې خلک دي چې هغه هم ښه مزېدار په روژه کې پروګرامونه کوي هغه د غرمې روژه کې ښه مزېدار بریاني پخه کي ځان له ښه مزېدار کړی ځان له جوړ کي کله زمونږ د چلغزي دا جنازګانه ده کله دې کې پروګرام کوي نو کله چې کوم نه یو ځای ته لړ شي نو کله ټیک شوه نو څه دی هغه چا ورته وي هلکه روژه خورې هغه ورته وي دا څه روژې دي وایي مونږ په یخ جمي کې خوړلي دي نو مونږ په یخ جمي کې خوړلي دي نو دا څه روژې دي ښه جي کما کتبا لکه چې څنګه فرض کړی شوي علی الذین پای خلقو باندې من قبلکم چې مخکې ستاسو نه لعلکم تتقون د دې دپاره چې تاسو ځان بچ کوئ د ګناهونو نه ایاما معدودات ورځې د شمېري هغه څه ده د یکم رمضان نه والا تر یکم شوال پورې دغه چې کوم نن هغه روژې نیسل دي د یکم رمضان نه تر یکم شوال پورې نو بس که میاشتې کم دی نو د 10 وي نو 10 په نیسئ او که د یو کم 10 وي نو یو کم 10 په نیسئ خو د مزې خبره دا ده که نه زمونږ په پاکستان کې مونږ چاته د 10 میاشت رمضان ونه لیده که ٹھیک شوه د 10 میاشتې کم دی که نه دا نورې ټولې میاشتې د 10 راځي خو پته نشته د رمضان دا د 10 نه راځي نو ښه جي ایاما معدودات ورځې د شمېري فمن کانا پترا څوک چې منکم د تاسو نه مریضن بیمار او علا سفرین یا وي په سفر باندې نو فعدتن پس روژې د شماري دي من ایامن اخر په نورو ورځو کې نو د بیمار نه مطلب دا نه دی چې ټوخی دی او سرخوږی دی او تبې ده نه د بیمار نه مطلب دا دی که نه چې څه چل کوي داسې مریض دی چې یضره الصوم چې که دی روژه نیسي که نه نو د ده د مړېدو خطره ده د د مرض د زیاتېدو خطره ده او دته یو ماهر ډاکټر ووایي چې ته به روژه نه نیسي نو بیا به الله ٹھیک شوه دا نه ده چې یاره نن چې کم دی که نه نن یاره بس سر مې خوږېږي تبه مې دا ټوخی دی را باندې نه د مرض نه مطلب دا دی چې شدیدي بیمار وي او د شدیدي بیمار ما دته هغه انواع وي او علا سفرین یا وي په سفر باندې چېته په سفر باندې ځي خو ګوره د سفر نه مطلب دا نه دی چې ټوپۍ ته ځي اختر له شاپینګ کوي یاره راشه افطار وکړه ٹھیک شوه نه د سفر نه مطلب دا دی چې دی 48 میل یا 78 کیلومیټر په سفر باندې ځي او هغه سفر د ده دپاره ضروري وي ٹھیک شوه که نن اکثر خلق چې کم دی که نه اکثر غیر ضروري سفرونه هم کوي که نه هغه سفر د ده دپاره ضروري وي نو بیا څه دی بیا شریعت دته رخصت ورکړی ده چې دی دې څه وکړي که روژه ماتوي نو ماته دي کړي خو رخصت دی بهتره دا د عظیمت دا دی چې دی د دغه روژه ونیسي خو ګوره یاد ساتئ که چېرته ده دا روژه ماته کړه که نه نو د دغې روژې قضا به راړي بیا ښه د دغې روژې قضا به راړي چې څو روژې خوړلي دي د هغې به قضا خو ګوره د رمضان د روژې چې کوم برکت دی هغه به دته نه میلاویږي ښه پوهیږئ تاسو روایت کې راځي که نه وایي کوم انسان چې په قصدن عمدن د رمضان یوه روژه یې وخوړه نو د دې کفاره به سي د دې کفاره به دی چې پرله پسې به 2 میاشتې روژې نیسي په دې باندې به غاړه خلاصه شي د رمضان د روژې هغه برکت ورته بیا هم نه میلاویږي د یوې روژې پوهیږئ تاسو ښه جي او علا سفرین یا وي په سفر باندې فعدتن پس روژې د شماري دي من ایامن اخر په نورو ورځو کې وعلى الذين پای خلقو باندې یطیقون او چې طاقت لري فدیتن فدیه ورکول دي طعام مسکین هغه روټۍ ورکول چاته مسکینانو ته نو علما ذکر کوي صدقه فطر د صدقه فطر ښه فمن تطوع پس را چا چې په خوشحالۍ سره وکړه خیرا یو نیک کار فهو خیر له دا به بهتر وي د ده دپاره وان تصومو که چېرته تاسو روژه ونیسله د دغې نه باوجود
نو بیا سره خیر لکم دا خبر بهتر دستاسو د پارا ان کنتم کچرتی تاسو تعلمون علم لرون کی پویدون کی چالرا دغه ورځ لره چې د قرد در باندې رالی بس روزي بدی شنو شهر رمضان الذي میاشت رمضان غدا انزل فيه القرآن چې نازل کړی شوی په دې کې قرآن د چانه د لوح محفوظ نه آسمانی دنیا ته په 27 رمضان باندې ښه د لیلة القدر په شپه باندې نو علماء لیکلي دي کنه وی د لیلة القدر ته چې دا برکت میلاو دی او د یوې شپې عبادت د زرو شپو د عبادت نه غوره دی کنه نو د شپې ته چې دا برکت میلاو دی دا د قرآن د وجې نه نو چې د قرآن د وجې نه شپې ته برکت میلاویږي انسان ته به نه میلاویږي انسان ته به د دې نه زیات میلاویږي کنه خو خپل نسبت ته قرآن سره پیدا کول پکار دی نو خجیب انزلا نازل کړی شوی د پیل قرآن په دې کې قرآن مجید هدى للناس چې هدایت د خلقو د پاره وبینات او ښکاره واضح دلایل د قدرت الله تعالی دی من الهدى د هدایت نه مطلب سری الاحکامات الشرعیه چې کوم د الله تعالی د طرف نه احکامات شرعیه دي والفرقان او فرقان چې په هغې سره څه کیږي یفرق به بین الحق والباطل چې د حق او د باطل په مابین کې فرق کیږي باقی کی انسان تا دین حق پہچان رازی خواب فمن شہدہ پسرا سوک چی حاضر شمن کم تاسونا الشہرہ دیمیا شتا پلیسم ہو پس دیبا روجی نسی ومن کان مرید سوک چی بیمار او علا سفر نیاوی پس سفر باندی فعدت پس روجی دشماری دی من ایام اخر پنور ردو کی یرید اللہ ارادہ لری اللہ تعالی بکم اليسرا پتا سبند داسانی ولا یرید ارادہ لری بکم پتا سبند العسرا دا تنگی اللہ تعالی پتا سبند تنگی نداوری خجیب وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ دا چی پورا کئی تاسو شمار درودو لراب وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ دا چی بڑائی بیانوی دا اللہ تعالی پسکی فی لیلت العیدی چی کلا دا دخ کی کلا دا رمضان المبارک دا دیر وجود اشمار پورا شی کنا نو دا دخ کی نپس دا اختر پشپا بند تاسو دا اللہ تعریف دا اللہ بڑائی بیانوی نو زمونگا سکو مونگا آسمان پڑا زبان دیولو خواه آسمان پر ڈزو بندیولو چی اللہ رمضان دیرا باندے تیر کو اس اگا شیطان چی کم دے کنا اگا شیطان چی رازی نو دا اگا استقبال کو منگا تاسو ٹھیک شپا حالانکہ دغا شپا چی کم دا کنا دا بہترین شپا دا لیلت الجائزہ و توی دا اختر را شپا چی کا لیلت الجائزہ و توی او پا دغی باندی علماء لکلی دی کنا وی کم انسان چی دا دی اختر پا دی شپا باندی عبادت او کی کنا نو وی دق انسان با اللہ تعالی دا محشر دوردی دا تندی او دا گرمی نبی بچ ساتی پوئی گئی تاسو خو لیکن پا اغش پا باندی جی کم نر عبادت تا چتا خلق سمیگی بس چتا سوک درزی سا خروانی چتا سوک چه کم نر نائی خانی تروانی چتا سوک بٹیان والا سا قضی حالانکہ سرے دا غشپا جی کم نر حقا پکار دا عبادت شپا دا چی پا عبادت کی تیرشی اکثر سوک چه کم نر حقا لگیائی آتش بازیانی کئی سوک ڈزی کئی سوک چه کم نر حقا نور خرافات کئی او کم رب توبون چی کی گی دا اختر پشپا باندی کسی اگا شیطانی الارا پرانستی نو دے وی یر لا خود کم نر لا اگا دا رمضان دا رجوع اگا برکت ور سرشتے چی دا سبا دا اختر دا موز نمخ کے جے کم نر دا دی رجوع اگا طول برکت والا والو زیخا ٹھیک شوا علماء ذکر کئی وَلِتُكَبِّرُ اللَّهِ دا چی دا اللہ تعالی بڑائی بیان کئی تاسو خواہ عَلَى مَا هَدَاكُمْ پاس چی اللہ تعالی ہدایت کردے تاسو تا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ او دا پارد دی چی تاسو شکر باسی وَإِذَا سَأَلَكَارْ کلچ سوالو کی رتانا عبادی بندگان زواب عنی پباردما کی فإنی پس بی شکر چیم قریب النزیم نو علماء ذکر کئی وی دی آیت کی یو نقطه دقا ذکر مخ کی د روجی ذکر را لے د عباداتو ذکر را لے ورپسی دلتا کی د دعا ذکر کیگی نو ایسے لے وی دے کی اشارہ دی خبر طرف تر چی انسان عبادت او کی کنا نو د عبادت نپس دلا دعا غختل پکار دی نو علماء لکلی دی کنا وی دعا رست دا عبادت نا غختل جے کم دے کنا دا اهم العبادت تے گوارے خواه
او زنوام دا الله پیغمبر وی الدعاء مخ العباده، دعا د عبادت سره مغز دی، خو مونږه تاسو هغه مغز پرېږدو کا هغه مغز ته چې کم نه مونږه تاسو نه سمیږو، بس لاسره امام چې کم نه هغه یو طرف ته سلام وجار باسي، لای دی بل طرف ته جار باسل نه چې مونږه چې کم نه د جمعات په دروازه کې ولاړیو بیا کا. حالانکه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم مسنون تسبیحات په وی بیا دعا چې کوم دغه هغه دعا پکار ده، نو چې مونږه تاسو دعا کوو، دعاګانې ډېر دعاګانې غوښتل کا، ډېر دعاګانې غوښتل. اکثر زمونږ ملګري وایي که نه، څوک وایي یاره دی پسې نشته، څوک وایي دی پسې نشته. زه وایم د عبادت نه پس مطلق عبادت، که هغه تلاوت د قرآن مجید دی، که هغه منځ دی، که هغه ذکر اذکار دی، د مطلق د عبادت نه پس دعا غوښتل دا مستحسن دی. ٹھیک شو او ثابت دی د قرآن نه، ځکه قرآن کې الله سوی اذا فرغت فانصب والى ربک فرغب. امام بخاری رحمت الله علیه چې کوم دی کنه هغه دلته کې د دې په تفسیر کې لیکي کنه وای اذا فرغت من العبادت، چې کله د عبادت نه فارغ شي کنه نو فتعب بالدعاء، په دعا کې ځان خستړی کا، په دعا کې ځان خستړی کا. نو د عبادت نه پس دعا غوښتل پکار دی. نو دا مونږه تاسو دا چې کومه دعا غواړو کنه دا دعا بعد فراغ من العبادت تقا، او دعا بعد فراغ من العبادت کی د هیڅ خبره نشته. پوهیږئ تاسو؟ ها کوم دی جی؟ فإني پس بیشک چیم قریب نزدیم اجیب قبلهم ز دعوت الداعی، دعا د دعا غوښتون کی، اذا دعانی ارکل چې د دعا غواړي زمانہ بلنو کی ماتا فقط صرف ما تقا، نو فلیستجیبوا لی پس پکار دا چی حکم دیو منی زما، ولیؤمنو بی دا چی ایمان دی راڑی پما باندی بصحیح العقیدتی پس صحیح عقیدہ دی پما ایمان راڑی، لعلهم یرشدون دا دی دا پارا چی دی سشی حق تورزیخا. احل لکم حلال کرچی بدستاسو دا پارا لیلت السیام پشپی دروجو کی الرپسو اغم مجامعت الى نسائکم سرد بیبیان استاسنا احکامات، چونکہ دروجی ذکر دے نو دروجو متعلق چکم احکامات شرعیہ دی دا اغی بیان شروع دے خواہ. احل لکم حلال کرچی بدستاسو دا پارا لیلت السیامی پشپی دروجو کی الرپسو مجامعت الى نسائکم سرد بیبیان استاسنا ہننا دا بیبیانی چی دی لباس لکم لباس تے ستاسو دا پارا، وانتم او تاسو لباس لون لباس سید دی دا پارا. نو لباس سی پا لباس پند انسان پٹوی خواہ. نو شریعت علماء لکی کنا وی پا دی آیت کی یو نقطہ دا، اگا نقطہ دا چه سنگا پا لباس کی دا انسان دا بدن پٹوی کنا نو دا کسی دا خضی او دا خاون پرشتہ کی دا خضی دا خاون چه کمی خبری اگا پٹی پکار دی. اگوارے نن اگا نارینا او اغا زنانا اکثر جے کم نر حقا دا سی کئی چے گوارے خپل دا پردی خبری ہم گوارے خلق سر شیئر کئی خواہ دا سے دیر خلق دیو پدی باندے پخرم کئی. حالانکہ پکار دادا کہ تا جے کم دے دا خپل لباس و خپل پردی جے کم نر دا اغی خیال دیو ساتی، خصوصا زنانم دا سی کئی او نارینم دا سی کئی گوارے خواہ. ٹھیک شو نو د دې بخیال ساتو. علم الله علم دی الله تعالی تا انکم چې بشکا کنتم تاسو تختانون خیانت کون کې انفسکم د خپل ځانونو سره، نو فتاب علیکم پس رحمت نازل کا اللہ تعالی پتا سو باندی، وعفا عنکم در گذریو کدا تاسو نا. نو علماء ذکر کئی ویسو مخکبا دروجو پا میش کی چی بس رمضان با کل را لے کنا نو بس بیا با مکمل چوٹی شوا، مکمل با چوٹی شوا بیا جی کم دے کنا دا خضی دا خاون اگا خوال ورطلل دا با منو. ٹھیک شوا نو علماء لکی کنا ویو بدری صحابہ کرام اغی سردا حالات رالل، خصوصا یو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اغی سرم دا کیفیت راگلے کا. نو اغی رالل خفونو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توید اللہ حبیبہ حلقتو و اہلکتو سچل میں کو زان میں ہم حلاک کو او بی بی میں امزان سرپدی حلاکت کے واچولا. نو حضور علیہ السلام متوی سچلو شو
وی سیب دقه سی کار شوی دی ښا الله حکم نازل کړي چې سره الله تعالی تاسو د پاره د کمنر هغه د رمضان په دې شپه کې د مجامعت اجازت تر کړی دی خجی فالآن پس اوس باشروهن مجامعت کوي دی سره وابتغوا لټوي تاسو ما غوال اولاد كتب الله لكم چې مقرر کړی دی الله تعالی تاسو د پاره وکلوا خوري تاسو خوراک کوي واشربوا اسکاک کوي تاسو حتی تر دې پوری يتبين لكم الخيط الابيض چې دایر شي تاسو ته غسمین مده من الخيط الاسود د تور مزینا علما وی دا آیت چې نازل شکنه یو صحابي راو لګیدو نو ځان سره یو دوه مزي واغستل یو تورو یو سپینو نو سره د خپل بالغ لاندې کې خودل نو چونکې د هغې آبادۍ چې وي نو هغې به څه مندرې آبادۍ به وخا او په کمره کې به نور د سرنا انتظامونه نو چې لږ ساعت تیر شي نو د به هغه مزي راواغستل او به یې کتل چې فرق کېږي او که نه کېږي ٹھیک شوه نو څه چې دی خو ډېر تنګ شه که نه یاره د دې کو خوړو څه فرق نه راځي نو چې بهر د کمرې نه بهر راووتو نو نور اوچت ولاړو نور اوچت ولاړو نو د پیغمبر علیه صلات وسلام څخه رالی وی د الله حبیبه د دې څه مقصد دی حالانکې څه دی عربو اهل لسانو خو د هغې نه باوجود چې کوم دی د قرآن مجید په مفهوم باندې پوه نه شو نو علما ذکر کوي وایي د دې نه دا مسله ثابته شوه چې قرآن سره معلم د قرآن رالیږل دا ضروري وه ٹھیک شوه نو پیغمبر علیه صلات وسلام چې دا خبره واورېده که نه نو حضور په خندا شو وی یاره عجیبه بالښتو ښه عجیبه بالښتو چې هغه سپین مزې او تور مزې دواړه دي ورته ورلاندې کړي وی د دې نه خو مراد صبح صادق او صبح کاذب دی ګورې ښه صبح صادق او صبح کاذب نو د صبح صادق او د صبح کاذب کې فرق څه دی فرق دا دی که نه چې د دې آسمان په دې افق کې یو رڼا ښکاره شي نو که چېرته دا رڼا عمودي وي ټیک شوه عمودي وي نو دا څه دی دا صبح کاذب دی نو بیا د دغ کې نه لږ غونته کې ټایم پس چې کوم دی که نه یو رڼا راښکاره شي چې هغه څه هغه عرضي وي ښه هغه عرضي وي نو بس هغه رڼا چې راوچته شي نو دغه صبح کاذب دی نو یو صبح صادق دی ښه نو صبح کاذب د دې رڼا عمودي وي او د صبح کاذب هغه رڼا سي دا عرضي وي ښه پوهېږئ تاسو او په پلرو باندې ښه نو ځکه خو دغه علماو لیکلي دي که نه وایي د مؤذن دپاره شرط څه پکار دی چې دی وخت پیژني وخت پیژني نو که چېرته هغه پخوانی وخت پیژندلو که نه نو زما په خیال ډېره ګرانه به وه دا خو بس ښه ده دی ګړو اسانه کړه دی نقشو خبر اسانه کړه ګینې حقیقي چې کم ټایم پیژندلو که نه هغه ګوره ډېر کم خلک په هغې باندې پوهېږي او جی من الفجر د سبانا ثم بیاتم الصیام پورا کی تاسو روزی لره الى اللیل تر شپې پوری چې څه دی الى غروب الشمس د انور تر ډوبېدو پورې ښه نو علما ذکر کوي که نه وایي چې انور پرېوتو نو بس د دغ کې نه پس څه دی افطار کول پکار دی ښه افطار کول پکار دی خو ګورې که انور لا پرېوتی نه دی او افطار دی وکړو نو روجا نه ده شوي روجه نه ده شوي او جی او جی او جی او جی نه جی داسې حقیقت نشته جی او داسې ځکه چې روجې په روجه عبادت دی او پیغمبر علیه صلات وسلام شارع دی شارع چرم چې کوم نه هغه داسې حکم به نه کوي ښه جي نو مطلب دا دی چې نور پرېوځي نو د هغې نه وروستو د هر چا دپاره د هغې د افطار اجازت دی او چې نور ښکاره وي که نه نو بیا چې نور ولاړي نو که یو سړی ښکته پروت دی که یو سړی چې کوم نه بره دی د ټولو دپاره یو شان حکم دی ٹھیک شوه جی نه د دې څه حقیقت نشته جی کم دی جی
ثم بیاتم الصیام پورا کی تاسو روزو لراب الى اللیل ترشپی پوری ولا تباشروهن مجامعت مکوی تاسو دی بیانو سرا وانتم پدا سیال کی چی تاسو عاکفون اعتکاف کون کی پل مساجدی پجمعتنو کی تلک حدود اللہ دا قوانین دا اللہ تعالی دی فلا تقربوها من ازدیکی تاسو دیتا بالنقض دا اللہ احکامات مماتوی خواب کذالکم دکرنگی یبین اللہ بیانی اللہ تعالی آیاتی احکامات پل للناسی دا خلق دا پارا لعلهم یتقون دا دیر پارا چی دیزان بچ کی دا غسی دا اللہ تعالی نا دکا دا اللہ احکامات ماتول دا اللہ غضب للکار ورکول لکھا ولا تاکلوا مخری تاسو اموالکم مالون استاسو بینکم پخپل ما بین کی نو علماء ذکر کئی وی مخ کی دا اگر روجی ذکر اوشو چی دا موقت روجہ دا اگر دا وقت متعینہ دا رمضان دا میاشتی دا یکم رمضان نوالا تر یکم شوال پوری دا روجہ وا اس دلتنا اگر روجہ ذکر کی گی چی اگر معبد و ہمیشہ دا پارا روجہ دا اگر معبد و ہمیشہ دا پارا روجہ صدا اگر دا چی دا پردی مال نبستا روجی دیتا بسنوئی دا دروغو نبستا روجی دغی تا بسنوئی دا بجے کمدر دا مسلمان بیزتی بنکے دا دی نبستا ہمیشہ دا پارا روجی کا ٹھیک شما ولا تاکلوا مخری تاسو اموالکم مالون اخپل بینکم پخپل ما بین کی بالباطلی پنا حق سراب وتدلو بها اورل موقعی تاسو پدی سرا الى الحکام حاکمانو تا پرشمت سرا مطلب تی نظر حاکمانو لا اگر یو مسئلی دا پارا چی یو ستا حق ندے او تر او لگی در رشوت صد بدری پیسے ورکی و دبل انسان حق تالا در کی کنا نا شریعت کو رد دخ کی سیز نا سخت مانا کردے چی دا گوارے حرام خورے دا پردے حق خورے دا گوارے ناجائز خورے خجی او دیر دا سی خلق تی چی اغی تا پتر چی دا شی زمان حق ندے او بس دا حاکم وقت او دا قاضی او دا جج دا پیسری رجی کم نروی بس جج را لرا کردی دے بس دا غپوئی گا واللہ پوئی گا حالانکہ چی تا تا پتر چی دا شیستا حق ندے نو گوارے تیزی مواری بیا قد دین بزان ساتی خوا لتاکلوا لا چوخری فریقا یوڑلا من اموال الناسی دمالون دا خلقنا بالاسمی پگنا سراب وانتم تعلمون و حال دار چتا سخپوئی گئی یسألونکا تپوس کئی دیدتانا عن الاہلتی پبارد پیدی دمیاش کی چی دمیاش وڑکیگی ولی غٹیگی ولی دمیاش چی کم دے دمیاش وڑنبے وڑی نو بیا غٹی دل شوی نو بیا چی کم در چی غٹ شو نو بیا وڑی دل ولی کیگی ٹھیک شوا نو ربط رکو دا مخ کی رکو سردادے چی پا مخ کی رکو کسو بیان دا جہاد او دا حج اوشو نو پدی کہ ہم بیان دا مضمون دا جہاد ذکر کیگی او پا زمن کی احکامات دا حج ذکر کیگی خواہ یسألونکا تپوس کئی دیدتانا عن الاہلتی پبارد پیدی دمیاشتی کی دا غٹیدو او دا وڑیدو دمیاشتی کی قل وتو اے نبی علیہ السلام ہی مواقیت للناسی دا سبب دا معاملات دا خلق دا پارا چسی اکثر خلق چی معاملات کئی کنا ویرا دو میاشتی پس پا پیسی در کم میاش پس پا پیسی در کم دوردی پس پا پیسی در کم دوردی پس پا جی کمدن حقتا تستا امانت ملاویگی کال بعد با ملاویگی ٹھیک شو جی والحجی او دا حج او دروجی ولیس البرون دا حاصل والدا کمال نیکی بے انتات البیوتا دا چراتلو کیتا سکورون تا من ظہورها دا شاگانو دا دینا نو پا زمان جاہلیت کی دا عربو یو غلط رسم بداو کنا چی دی با احرام اتڑو او دا کورنا با یوزل کلوتل کنا او دا بیا با کور تا دا راتلو ضرورت پراپیخش کنا نو دی با کور تا پا دروازه نراتلل بلکہ پا دیوال باندے براڑی دل کا ذکوی پا دروازہ باندے واپس ورتل جی کم دے دا بے زان دا پارا گناہ گن لکھا ٹھیک شوا نو شریعت دا اغی دا دخ کی رسم جی کم دن حق روکتام کئی چی بالا ولیس البر بی ان تأتو البیوت من ظہورها دا نیکی نو دا چی تاسو جی کم دن حق پا حالت تا احرام کی پا دیوال باندے ٹوپو نول شروع کئی خواہ
ولكن البر لیکن حاصل ولدنے کئی من آسو کی تقا چیزان اسات دسنا ما حرم اللہ فی الاحرام من الاموال الناس چی کم شے اللہ حرام کرے دے کنا چی تزان دا اغین اسات دانے کی دقا مولانا بجلیگر سے رحمہ اللہ تعالیٰ دی قبر د نور نڈک کی اغوی یو سڑے رالے ویرا تیوی چی مولانا سے جماعت تا جے کمدن حقا اول پا کم اخپا باندرا دن نکیدل پکار دی جماعت اول پا کم اخپا باندرا دن نکیدل پکار دی ویما لکسات میں ورتدا سے قتل ویما وطوی چی خور لدی سور کا اوی بیا وطا بیاوتا چی کمدن حقا پا شا طرف باندرا دقوی خور لدی رنبی سور کا ٹھیک شو نو زمون خلق رنبی جی کمدن حقا جماعت تا پا سما و پا الٹق پا جی کمدن دا راتلو دا آغی خیال خساتی خوگواری دا خور و دا مور و دا پردی حق جی کمدن دا آغی خیال نساتی پوئی گئی تاسو خجی واتو البیوتا راتل کوی تاسو کورونو تاب من ابوابها دا دروازی دا دینا واتقوا اللہ ویرگی دا اللہ تعالینا لعلکم تفلحون دا دید پارجی تاسو کامیاب شئی وقاتلو جنگ کوی تاسو فی سبیل اللہ پلار دا اللہ تعالی کی الذین خلقوا سر یقاتلونکم چی جنگ کئی تاسو سرا ولا تعتدو تاسو تجاوز مکوی زیادے بنکوی خواب نو دا زیادی نا مطلب دا دے شریعت اسلامی چی کم دے کنا دا انسان دا دے بدن دا احترام دا دے حکم کرے دے نو دا تجاوز پا جنگ کی دا دے چی یو کافر جی کم در اغا پا جنگ کی قتل شکنا نو تبا دا اغا دا بدن اعضا دا بنکٹ کے خواب دا بنکٹ کے لکا پخوا بزمان جاہلیت کے چی کم دے کنا طریقہ بداوا لکا خصوصا مثال بدل درکم پا غزوہ احد کے چی کلا حضرت حمزہ سید الشہداء چی کلا شہید کڑے شکنا نسو چلو شو ہندہ راو لگے دا وحشی چی کم در حقا دا اغا راو لگے دا حضرت حمزہ سیب دا سینائی سیری کلا دا اغین زڑ راو باسو او پا اغی زڑ باندی والا چی کم در حقا دی ہندی چکون اولا گول خواہ او دا حضرت حمزہ سے پوزے کٹ کڑا وگونے والا کٹ کڑل سرگی تی اوبا سلے نو پیغمبر علیہ السلام چرالے او دا دی خپل ترو دا ٹوٹے ٹوٹے بدن اکتا کنا نو حضور دیر زیاد خپشو حضور دیر زیاد علماء لکلی دی کنا و دا دی حضرت حمزہ سے سر دا حضور بے انتہا مینا وقا بے انتہائی میں او دا حمزہ سیب چیو کنا نو علماء لکلی دی وی حمزہ سیب او حضرت عباس سیب دا دا حضور علیہ السلام لگ بگو سا امزلتیا غنتے موقع امزلتیا غنتے کم موقع نو بے انتہائی میں نے وہ حضرت حمزہ سیب بے انتہا شجاع او بہادر کا لکہ علماء حضرت حمزہ سیب سو دا حضرت حمزہ سیب لقب سو اسد اللہ اسد پلوعت عربی کی چاہتا وئی زمری تا وی خواہ زمرے اسد اللہ دا اللہ زمرے نو علماء لکلی دی دا حضرت حمزہ سیب چی حضور اولی دا کنا نو دیر غصہ شو خفا شو او قسمی اقوڑوی دما دی قسم دا اللہ پزاد پاندی وی تر اغی پورے با چین ڈالا نرازی تر کمی پوری چی میں دی کفارو او یو کسانو سردا سیری کری خواہ ٹھیک شوا نو علماء کرام ذکر کئی کنا اسلام حکم ددی خبر کئی بس کافر قتل شو خبر ختم نور بدا سے نکی کہ تراو لگی سرد بوٹانو پہ ٹوپو نوے پہ وے دا سے منکے چھ تجی کمدن حقراو لگی او بیا والا پدی مخ پندی سپیڑی ورکے چرا پاسا کنا ٹھیک شوا اسلام دا انسان دا اغی دا انسانیت درس منترا کئی کہ تاسو دا انسان اگا احترام جے کمدن حقا دا برقرار ساتی ذکر انسان دا اللہ دا تخلیق و بہترین شاہکار دیکھا ہوئی گئی تاسو نو اسم جے کم دے کنا دیر دا سے مثالونا دیر دا سے تمثیلات موجود دیکھا دیر دا سے تمثیلات موجود دی چاگئی سکئی مستقل جے کم دے دا جسد انسانی جے کم دے کنا جسد انسانی اگا بے حرمتی کئی کا نو لہذا خیال بکو کا خجی
ان الله بیشک اللہ تعالی لا يحب المعتدین نخو خیاغا چالا را چی دا حد نتیر وطن کبی وقتلوهم جنگو کئی تاسو دی سرا حیث ثقفتموهم کم دی کچم می تاسو دی لرا واخرجوهم باسی دی لرا دا مکی معظمین من حیث اخرجوکم دا کم ایثیت نجی تاسو را یستلی والفتنتو و شرک والپ بیت اللہ کی اشدو دا خودیر لوی جرم دے من القتل دا جنگ کولونا پا حرم کی خواب ذکا علماء اکری دی کنا ویسے دی کفارو با و مسلمانانو باندې بے بلیم لگو وی عجیب خلق تے دا حرم احترامم نپی جنی اللہ تعالی و توی گورا دا تاسو چی سکوئی کنا دا تاسو چی سکوئی کنا نو دای سکی دا تاسو چی کم پا حدود دا حرم کی دا شرک کوئی بت پرستی کوئی کفر کوئی ولی دا جرم ندے دا ټولنا لوی جرم خدا دے نو علماء لیکلی دی کنا وی اکثر انسان تخپل غلطی چی کم نن حق دا نخکاری او دا بل معمولی غنتکی غلطی چی کم نن حق دے اوچا طول غواری خواہ مشران وی کنا وی غلبین لا پاسی نو کوزی تا وی چی تاکی دو سوری دی خواہ نو زمونگا هم گوارے نن پا دی معاشری اصول دادی چی خپل گریوان کی دا سرخ کتکولو پزای بندی خپل گریوان کی دا خپل غلطو دا شمارلو پزای بندی مونگ دا بل غلطی تا گتی نیسو نو کچتا زمونگا پا دی خپل گریوان کی سرخ کتک کنا نو دا بل دا غلطو دا شمارلو موقع با مونگ تا ملاو نشیخا ٹھیک شوا مونگ بل تا خو گتی نی امشرانو بوی کنا وی چیو بل تا نیسی کنا نو تا تصور آزی سلور تا طرف ترازی نو لہذا لگ دخپل ځان ته سوچ پکار دی ښا ولا تقاتلوهم جنگ مکوی تاسو دی سره ابتداء عند المسجد الحرام پنځ د مسجد حرام حتی یقاتلوکم تردی پوری چی دی جنگ کی تاسو فی په حدود د حرم کی نو فین قاتلوکم پس کچرت دی جنگ کی تاسو سره فقتلوهم نو تاسو مسره جنگو کئی نو علماء لیکلی دی کرا وی مکه معظمه چی فتح شوی دا کنا نو دا بغیر د جنگ نه فتح شوی دا دا یاد ساتی فتح دا مکی معظمی چی راغلی دا کنا نو دا بغیر دا جنگ نا راغلی دا اس ہاں یو مقام تا مقام کودئی چی کم دے کنا دا یو مقامو چی دا مکی معظمی تا دراتلو مختلف لارے بی ٹھیک شوا نو حضرت خالد ابن ولید حضور علیہ السلام چی کم در لخکر کمانڈن جوڑ کو او دا مقام کودئی دا طرف نے ورطوی دا اگی طرف نا تراشا او حضور علیہ السلام دا مقام کودا دا طرف نا بذات خود تشریف راوڑا نو حضرت خالد ابن ولید تا مخی تا دی کفار یو دستر آلا نو حضور علیہ السلام تا چی پتاو لگی دا چی خالد ابن ولید سکی اگر جنگ کئی نو فوراً اللہ تعالیٰ سنا پور تکرلوے اے اللہ اللہم انی بریء ما فعل خالد اللہ خالد ابن ولید چی سکڑی دی اگی سر زمان سے تعلق نشتے لیکن اللہ خالد ابن ولید را لے کنا نو حضور علیہ السلام تیوی دا اللہ حبیبہ مونگ ڈیپنس کرے دے مونگ دفاع کرے دا مونگا چی کمدر حقا اقدام دا جنگ ندے کرے چی پا مونگے حملہ اکڑا نو مونگ اخپلا دفاع اکڑا نو حضور علیہ السلام خوشحال سے چیزا اللہ دا حرم چی کم احترام دے اگئی برقرار اساتقا نو مکہ معظمہ دا گوارے بغیر دا جنگ نا فتح شوی دا یاد ساتیقا ٹھیک شوا فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ پس کچرت دی جنگ کی تاسو سرا فَقْتُلُوم نو تاسو مسر جنگو کی کذالکم دا کرنگی جزاء الکافرین بدلر کافرانو دا نو فین انتہاو پس کچرت من چدید دی شرک و دا کفر و دا جنگنا نو فین اللہ پس بیشک اللہ تعالی غفور الرحیم بخون کے مہربان دے کچرتا دید دی کفر و دا شرک نمن چوکنا نو بیا بوتا سنوائی بیا وتا عصبی صوب مخلوی خواہ وقاتلوهم جنگو کی تاسو دی سراب نو فائدہ دی آیت کی بیان دا فائدی دا جہاد دیکھا چی جہاد با مسلمانان کئی نو دا اغی پائدہ بسی وقاتلوهم جنگو کی تاسو دی کافرانو سر حتی تردی پوری لا تکون فتنة چنشی موجود شرک سکی پا مدینہ منورہ کی نو علماء کرام ذکر کی تفسیری مدارک التنزیل لکلی دی کنا چی لا تکون فتنتن چی فتنہ ختم شی نو مطلب دا چی دا دی مسلمانانو پا مخ کی دا دی کفار اغزور ختم شی خواہ
ٹھیک شو اگر چې نن په دې دنیا کې د مسلمانانو دا حیثیت ولې دومره کمزورې دی جهاد یې پرېښودی دی او پیغمبر علیه الصلاة والسلام څوارلس نیم سوه کاله مخکې موږ ته ارشاد فرمایي وذروة سنامه الجهاد د اسلام شان او شوکت چې به برقرار وي دا به په څه وي په جهاد باندې وي خو مسلمان نن جهاد کوي نه نو ٹھیک شو حالانکہ گنے چنے افراد چے کم دن اغی لگیا دی تا اللہ پیغمبر ارشاد فرمائی چے الجہاد ماضن مذ بعثنی اللہ الى آخر امتی یقاتل الدجال چے سچل بھئی اب جہاد بجاری بھی تر اغی پوری تر کمی پوری چے زما امت کے سخلق دجال قتل نکی خواہ نو جهاد با سو ختموله نشي د عادل عدل نشي ختموله د ظالم ظلم نشي ختموله جهاد بجاری وي د چاپلارم نشي ختموله اگر چې د غیر مسلمو دای په وسه وکړي چې دا جهاد به ختمو مسلمان به ختمو مسلمان او جهاد چې تر کومي دنیا آباد ده کنه جهاد او مسلمان به برقراري وَيَكُونَ الدِّينُ چی حکم مرل للہ دا پارا دا اللہ تعالی فَإِنِ انْتَحَوْا پس کچرت دیمن چود کفر و دا معاسیونا فَلَا عُدْوَانَانُ نبشکی دے سزیات الا مگر علی الظالمین فظالمانو باندی الشهر الحرام میاشت محترمی بالشهر الحرام پبدل میاشت محترمو کی دی والحرمات حرمت میاشت قصاص فقصاص کی دی مطلب تینا سدے اللہ تعالی پا دی اسلامی میاشتو کی یو سلور میاشت جے کمدن اغدا سی دی چے اغای سکڑی دی اغیلے یو امتیازی شان ورکڑے دے خواب یو امتیازی شان جے کمدن اغای وطور کرے دے خجی فمن اعتدا پفراچا چی تجاوزو کالیکم پتاسو بندی نفاتدو بدلا خلیتاسو علیہی ددنا بمثل ما اعتدا علیکم پمثل دا چی دا زیادے کرے دے پتاسو بندی چی سمرے نقصان کرے دے دمرا بدلا او چی یو سڑی جی دا سی بنا کوئی چی یو سڑی جی کمدن حقا نقصان لگ کرے دے تو والا سزا دے رور کنا بلکہ کچرت یو سڑے بدل اخلیم کنا نو دے بس کئی دا خپل حق مناسب بدل با اخلی زمون خلق ورے دا حق مناسب دغا نکی وسوئی ویرہ چی دے آئندہ دا پارا چی دے بیا خیال کئی چی آئندہ دے چاہتا دا سی براؤنو گوری چی دا چا سر واسی تراغلے دا حالانکہ سدے دا اللہ پیغمبر ارشاد فرمائی چی بہترین او زورور خلق چی کم دے کنا دا با مفکول کئی او چی کم کمزور خلق وی کنا کمزور انسان وی دے با بدلا خلقا ہوئی گئی تاسو نن زبنگ مسئلہ جے کمزور حقا الٹا دا خلق وی یروی که دغا سی ماف کوما نوی خلق پسوی چی گینی کمزور دے تپوس نشی کولے دے جے کمزور دا وس نشتا حالانکہ ید ساتی زورور اگا دے تکڑا اگا دے چی دے سکی دے مفکول شروع کی خواہ او چی کل در کے دا مفکول عادت را لے بس تو گورا چی اللہ بتا مفکول شروع کی او چی تا دا اللہ مخلوق نا ماف کے کنا نو تا دا اللہ نا سنگ دا ما پی توقع ساتے ٹھیک شو جی کم دیجی بمثل ما اعتدى علیکم پمثل دا چی دا زیادے کردے پتا سو بندی واتقوا اللہ ویرگی دا اللہ تعالیٰ نا وعلمو پوشی تاسو ان اللہ چی بیشک اللہ تعالیٰ مع المتقین سرد متقیانو نا دے مدد دا اللہ تعالیٰ پا جہاد کی وانفقو خرچ کوئی تاسو فی سبیل اللہ پلار دا اللہ تعالیٰ کی ولا تلقو مغرضوی نفس نقبل بِعَيْدِيكُمْ پلا سنک پلو سرائلت تحلقتی دائی دا حلاکتا اللہ تعالیٰ وی پا جہاد کے خپل مال لگول شروع کی پا جہاد کے خپل مال لگوئی دا جہاد کی دا مال لگولو دا وجنا ستاسو مال بم محفوظی ستاسو جان بم محفوظی دا اسلام شان و شوکت بم برقرار وی خو کچتا مسلمان پا جہاد کے مال لگول بن کرل کنا نو دا نن دور دا مسلمان حال بی خواہ دا غیر مسلمہ راضی دا خپل چائس مناسب کم زی کے چی غواری کنا بس اکا زی کے پا مسلمان زیادے کئی دا مسلمان وینتو یی دا مسلمان بیزتی کئی دا مسلمان چی کم زی کے مغواری خواہ او مسلمان دا اسلامی ممالک و اغا بادشاہان تینا محفوظ ندی خواہ
لکه مثال بدر کم کنه څه وخت مخکې چې کم دی په دې قطر کې د دی چې کم هغه د کیپیټل له دوحه نو په هغې کې چې د حماس کم هیډ کوارټر و که نه نو په هغې باندې ډایرکټ چې کم دنه هغې حمله کړې وه که ډایرکټ چې کم دنه په هغې باندې حمله کړې وه حالانکې دغه یو حساس ترین مقام دی که حساس ترین مقام نو علماء کرام ذکر کوي وایي سره د پکار دادا چې مسلمانان د په جهاد کې خپل مال لګول شروع کی چې کافر دومره زړور نی د اسلام او د مسلمان خلاف چې کافر ته د مسلمانو زور چې کم دی که نه د مسلمانانو باندې د حملې کولو نه مخکې د هغه یو 50 ځله سوچ کوي ښه نن خو په تمامه دنیا کې مسلمان هېڅ ځای کې محفوظه نه دی ښه هېڅ ځای کې یو سړی دا وایي چې زه چې کم نه هغه پلانکي ملک کې امنیت ساتئ مسلمان هېڅ ځای کې محفوظ نه دی وجه څه ده د اسلام هغه چې کم شان او شوکت دی هغه برقرار نه دی پاتې شوی په څه باندې په ترک د جهاد باندې جهاد مونږ پرېښودلی ښه جي وانفقوا خرج کوي تاسو فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې ولا تلقوا مغرضوي تاسو خپل ځانونه بأیدیکم په لاسونو خپلو سره الی التهلکة د هلاکت واحسنوا نیکۍ کوئ تاسو واحسنوا بالانفاق فی الجهاد په جهاد کې خپل مال لګوئ ښه ان الله بشک الله تعالی یحب المحسنین محبت ساتي هغې خلقو سره چې کوم سري نیکوکار وي کم خپل مال ورکون کې وي واتم الحج پورا کی تاسو حج لرا والعمرة عمری لرا لله لپاره د الله تعالی فإن احصرتم پس کچرته منع کړی شوي تاسو د څه د وجې نه بمرض او عدو د دشمن د وجې نه او یا د بیمارۍ د وجې نه یو سړی راولګېدو او هغه د حج په اراده باندې د وطن نه روان شو نو پخوا چې به خلق تلل که نه نو پیدل سفرې به وي څو میاشتې چې کم دی که نه تقریبا بحري سفرې به وي خلق په چې کم نه هغه شپږ میاشتې به سفر کو داسې به که نه جي ها جي او جي نه جي هغه چې تقریبا شپږ میاشتې چې کم نه هغه به د دې خلکو لګېدي ښه اوس علماو لیکلي دي که نه وایي په دغې حالاتو کې خو په انسان مختلف حالات راځي احرام چې دی وتړه که نه نو د احرام هغه احکامات در باندې نافظ شو ښه احرام هغه احکامات نو نن هم چې کم نه هغه ډېر کرته داسې وشي چې انسان دلته نه یا د کور نه احرام وتړي یا د ایرپورټ نه احرام وتړي او جیاز مسله راشي نو بیا څو ورځې څو شپې چې کم نه هغه خلق سي هغه په احرام په حالت کې نو ځکه اکثر زه د خلکو ته ویم که نه چې ځئ نو کوشش دا وکئ چې احرام چې کوم دی د خپل کور نه مه تړئ احرام د خپل کور نه مه تړئ بلکې چې کله ایرپورټ ته لاړ شئ که نه د هلته نه تاسو ته کله بورډینګ پاس میلاو شي احرام واچوئ خو نیت مه کوئ نیت لا چې کم دی نیت ته احرام لا نه دی پکار چې کله میقات ته نږدې شئ نو هغه ټایم کې بیا هغه ټایم کې نیت پکار دی نو پتا باندې احکامات ته احرام لاپس شي ښه پوهېږئ تاسو ښه جي واتم الحج پورا کی تاسو حج لرا والعمرة عمری لرا پاین احسرتم پس کچرته منع کړی شوي تاسو په مستۍ سره پسا چې میسر وي من الهدي د قربانینا ولا تحلقوا مخرئ تاسو رؤوسکم سرونه خپل حتی تر دې پورې یبلغ الهدي چې ورسي قرباني محله هغه ځای د قربانۍ د دې ته چې منحر په حرم کې دی نو ګورې یو مسله دلته کې ذهن کې راولئ چې ګورې یو سړی چې عمره وکړي که نه یا حج وکړي نو دله د ټول سر چې کوم نه هغه مکمل قصر پکار دی یا حلق پکار دی بهتر حلق دی ښه حلق چې کوم نه هغه بهتر دی خو قصر یا به د پوره سر قصر کوي یا به چې کوم نه هغه څه کوي یا به حلق کوي نو زمونږ ډېر وروڼه چې کوم نه اکثر داسې وکړي چې هلته کې لړ شي که نه نو 2-3 ویښته به کټ کړي نو ګورې د 2-3 ویښتو د کټ کولو د وجې نه د دی غاړه نه خلاصېږي او که چېرته په دغې حالت کې د احرام لرې کو او سمې کپړې واچولې نو په ده باندې دم رالی نو چې دم پې رالی که نه نو بیا به څه کوي بیا به چې کوم نه هغه د پاکستان نه به ځي حج او عمره به کوي او هغه ځای کې به چې کوم نه هغه قرباني کوي نو هله به دې غاړه خلاصېږي ښه
پوهیږئ تاسو اله برې غاړه خلاصېږي ګوره ډېر خلک داسې دي چې دلته نه ځي که نه نو د احکاماتو د عمرې نه ګوره ځان خامخا خبروي چېرته د یو پوه سړي سره چېرته چې کوم نن هغه یو عالم سره چېرته یو داسې انسان سره چې هغه تلې راغلی که نه هغه سره ناسته کوي د هغه نه ځان خبروي ګورې ښه ٹھیک شوه ځکه اکثر داسې خلک چې غریبانانو ته د هېڅ پته ني اوس تللی وم که نه چې تلو یو سړی ما څخه رانږدې چې طواف دوران کې انډینو ما نه تپوس وکړو وی جي وی دلته کې چې کوم دی وی د کوټه کې دننه وي د چا مزار دی چې موږ تاپیره تاویږو دا حال دی صحیح شوه موږ ولې د دې کوټه کې وي د چا مزار دی چې موږ ته تاویږو لہذا لږ غونته کې د احکاماتو نه به موږ تاسو ځان خبره وکړه ٹھیک شو جي ښه فمن کانا پسرا سوک چیوی منکم دتا سنا مریضن بیمار او به اذن یوی پد باندې تکلیف من راسی د سر ددنا ففدیتن پس فدیه دا من صیام د روزون درې رزقا او صدقتن یا صدقه د روټۍ ورکول دي 3 ساعه او نسکن یا قربانی دا فاذا منتم پسر کله چې په امن شي تاسو فمن تمتع پسر سوک چې پایدا سره بالعمره د عمره سره الى الحج سره د حجنا نو علماء لیکلي دي کنه وای د حج 3 اقسام دي یو تحجی تمتع وای بل تحجی قران وای او دریم تحجی افراد وی نو زمونږ د احنافو په نسبت باندې بهتر چې کوم دی که نه د حج قران دی ښه جي زمونږ د احنافو په نسبت باندې حج قران چې کوم دی هغه دا افضل دی حج قران دا دی چې په یو احرام کې عمره او حج دواړه وکړي ټیک شوه او ها جي او جي حج قران چې کوم نه هغه دا بهتره ده خو ګوره دا هغه چې کوم وروستي فلایټونه والی نو هغه یې تر داسې کېږي ګورې ځکه چې مخکیني لاړ شي که نه ما غریبانان چې کوم نه څلوېښت ورځې مخکې تلي نو څلوېښت ورځې هغه په احرام کې پاتې کېدل ګوره ډېر ګران کار دی او جی بس نو حج قران بهتر دی حج قران دای که نه چې صحیح په عمره او حج دواړه په یو احرام کې ادا کړي او حج تمتع دی ته ویل کېږي چې سړی دلته نه لړ شي د عمرې په نیت باندې عمرو کی احرام لري کی چې کله د حج ایام راشي نو بیا احرام وتړي ټیک شوه نو دغې ته څه وایي حج تمتع ورته وایي او دریم ته حج افراد وایي چې بس صرف د حج دپاره احرام وتړي پوهیږئ تاسو ښه جي فمن تمتع پسرا څوک چې پیدا سلی بالعمرة سره د عمرې نه الی الحج حج ته فمستیسرا پسرا چې میسري من الهدي د قربانۍ نه فمن لم یجد پسرا څوک چې نه مومي دا قرباني پس یامو پس روجي نیسلی 3 ایام 3 ورځې په الحج په ایامو د حج کې څه دی ومه اتمه او نهمه د ذوالحج دا روجې به نیسي و7 او روجي اذا رجعتم کله چې واپس شي تاسو تلک 10 کامله دا 10 روجي پوره دي ذالک دا لمن د پاره د اچا لم یکن چې نه وي اهله اوسیدونکي حاضر المسجد الحرام په خوا د مسجد حرام کې مطلب زره د آفاقي خلقو د پاره دا حکم دی واتقوا الله ویریږي د الله تعالی نه د سنا من جنایته علی حرامه چې څه چل دی د الله تعالی په احکاماتو کې څه نقصان او د کمی نه ځان وساتئ واعلموا پوه شئ تاسو ان الله چې بېشک الله تعالی شدید العقاب څه عذاب ورکوونکی دی الحج د پاره د حج اشهر معلومات میاشت معلومی دی مطلب تینا شوال ذیقعد او لست ذی الحج نو ربط رکو د مخ کې رکو سره بالکل ښکاره دی نو ځکه سره په مخ کې رکو کې بیان د صوم د رمضان بیان د صوم د رمضان وشو اوس په دې کې څه کوي په دې کې د حج چې کوم نه هغه احکامات پکې بیانېږي ځکه سره د رمضان د میاشتې د وجې نه د رمضان د میاشتې پہچان کېږي چې رمضان المبارک د رمضان المبارک د میاشتې ابتدا به څنګه چې کله میاشت وویني د رمضان المبارک د میاشتې اختتام به څنګه چې میاشت وویني د حج د میاشتو آغاز به څنګه چې میاشت وویني ځکه علما ذکر کوي که نه وی د رمضان المبارک د میاشتې د دې متعلق 2 قسم خبرې دي
حضور فرمای چې صوموا لرؤیتها، یو سړی چې کم دی هغه میاشت لیدی شي نو چې په خپله باندې میاشت ولیده نو دی د روژه کې. ٹھیک شوه، خو که چېرته دی په خپله باندې نشي لیدی نو د بل انسان هغه ګواهي شهادت په هغې باندې د عمل وکړي او روژه دې ونیسي. ٹھیک شوه. او بله خبره وافطروا لرؤیتها، چې کله میاشت ووینئ که نه نو بس تاسو افطار کوئ. خو ګورئ میاشت لیدل په کړکۍ کې نه، د لومبۍ شپې ښه. ځکه زمونږ میاشت چې کم دی که نه مونږ تاسو هغه د روژې هغه میاشت مونږ نه وینو، الله تعالی دې معافي وکړي. خو د اختر هغه نه دی، د اختر هغه مونږ چې کم نه هغه که په ډزو کې یو که په وریځ کې یو که په باران کې، خو د اختر میاشت مونږ نه خطا کېږي ښه. ٹھیک شوه. د اختر میاشت چې کم دی که نه دا مونږ تاسو بالکل نه، او بیا خصوصا چې یو کم دېرش هم نیسلي نو بس بیا خو ورپسې سي، بیا خو مونږ چې کم نه هغه هندوستان ته هم زو راولوي ښه. ښه جي. الحج د پاره د حج اشهر معلومات میاشت مقرر دي. فمن فرضا پسرا چا چې لازم که فیهن په دې میاشتو کې په خپل ځان باندې الحج حج پلاره پسا نو پس نشته په د باندې څه کوروالی کول، ولا فسوقا او نه د ګناهکار، ولا جدالا او نه جنګ جګړې کول فی الحج په ایامو د حج کې چې د حج هغه کمې 15 ورځې دي ښه. د حج کې مې 15 ورځې دي نو سره په دغه کې دله چې کم نه هغه پکار دا دي چې د دغه کې جرایمو نه دې ځان ساتي. وما تفعلوا چې کوئ تاسو من خیر د څه نیک کار نه یعلمه الله، نو علم دی الله تعالی ته دی، الله پې خبردار دی. وتزودوا زاد راخلی ځان سره، خرچه وړئ ځان سره، د خوراک او د څښاک سامان وړئ ځان سره، د ضرورت چې کوم اشیا دي هغه ځان سره وړئ. ځکه د دې عربو د بانډو د خلقو طریقه به دا وه که نه، وی مونږ څه یو، وی د الله تعالی په ذات باندې توکل کوو، متوکلین یو ښه، متوکلین یو. نو ځان سره به یې څه شی نه اخیستل، نو بیا په لاره کې کله به د یو په تمه ناستو، کله به د بل په تمه ناستو، کله به چې کم نه یو ته به محتاج وو، کله به بل ته محتاج وو. نو چې کله ته چې کم نه هغه په خپل ضرورت باندې خود کفیل که نه نو ته به عبادت په دل جمعی سره وکړې، او چې کله ستا خپله چې کم نه هغه خود کفیل نه نو ستا په دې عبادت کې به هم زړه نه لګي ښه. ستا تصور به دی چې یاره چېرته نه به څوک چې کم نه هغه څه شی راکړي. ډېر داسې زمونږ وروڼه هلته کې لړ شي که نه، هلته کې لړ شي نو غریبانان په ګنټو باندې په لاین کې د یو بریانۍ پارسل ته ولاړي ښه. یو بوتل ته چې کم نه د یو بوتل اوبو ته چې کم نه په ګنټو باندې انتظار کوي. زه ډېر زیات خفه شم د خلق چې که ووینم که نه نو زه ویم راغلي د بادشاهانو د بادشاه درته دي، او دلته ولاړ د انسان لاس ته ولاړ دي چې دا انسان به والا چې کم نه هغه دا شی راکوي. اکثر زما په خیال په ګنټو چې کم نه هغه خلق دقسې په دې چوکور او ډېر ښه خلق ما د دې خپل خواوشا کلو چې کم نه پکې لیدلي دي دقسې بس غریبانان به چې نو هغه د انسان زړه درد وکړي چې ته راغلی د الله درته او دلته کې د انسان درته ولاړې. نو د دغه کې نه به لغونته کې ځان ساتو ښه. نو خپل د ضرورت چې ستا څومره شی دی که نه د هغې نه لغونته کې ځان سره سیوه. مطلب چې ستا 1000 ریاله لګي که نه نو 1200 ځان سره وړه، 1200 ځان سره وړه. او چې څومره ډېر ځکه هلته کې یو په 1 لاک باندې دی ښه. نو چې 1 ریال دې ورکړه که نه نو سرې داسې شوه چې ګینې 1 لاک ریاله تا صدقه کړل، او ریال په څو باندې دی؟ په 75 باندې دی ښه. نو لکه څه دی؟ لکه چې 75 لاک روپۍ تا خیراتي ورکړې صدقه دې کړه، دومره اجر الله درکوي. مونږه 75 لاک روپۍ څه اکثر چې جومات کې چنده ورکوو که نه نو بس داسې 50 ځله خو مونږه چې کم نه هغه دا پیسې دا وکړو یاره وایي چې ته غټ لوټ راونیسي ښه. بار چې کم نه هغه وړوکي کته هغه د ما په خیال که د دې 10 نه وړوکې نوټ وی که نه نو موږ به پکې هغه ځان سره جیب کې ګرځو ښه، هغه به ځان سره جیب کې ګرځو. نو لهذا هغه بیا لکونه خیراتي ورکول دا زمونږ د بس خبره نه ده. نو پکار دا ده چې هلته کې سړی د لاس کولاو چلوي ښه. هلته کې چې څومره نو یو په 1 لاک باندې ده نو چې 1 ریال دې ورکړه لکه چې 75 لاک روپۍ تا خیراتي ورکړې، او چې 2 دې ورکړل نو بس ضرب ورکو ولا بیا خو لیکن هغه د نیکو سیزن دی چې هلته کې ځان له سړی وګټي که نه.
ځان سره دومره وړئ چې الله ځکه دا الله سره کاروبار دی ګورې ښه الله تعالی سره چې کاروبار کوي نو ګورې د الله تعالی کاروبار کې د الله تعالی کاروبار کې چې کم دی که نه هغه خلک دلته کې یو دغه متل مشهور دی که نه وایي څه دی وایي بنده شرشایان یې اړئ که څنګه څنګه دی جي ښه بس نور څه نه بابا ښه جي کم دی جی وتزودوا زاد راقلی دان سر فإن خیر الزاد پس بیشک بہترین غزاد را التقوی زان ساتل دسنا د ګنانا واتقوني ويريږي زمانه اول الالباب قلمندو ليس عليكم نشتر پتا سمان دي جناح سغنا ان تبتغوا دا چولټوي تاسو فضلا مهرباني مر ربكم د جانب درف تاسو یو سړی دلته نزي او ځان سره سواخلی چیرې التکی په سنا سو غټم ځان له شریعت په بالکل ټیکتا ځکه صحابه کرامو کې بعضې بداسي وو چې هغوی به ځان سره چې کم دی د صحابه کرامو اکثرو پیشه به څه وه تجارت په و نو هلته کې به یې ځان سره څه زامان تجارت پې راواغسته په هغې باندې به کاروبار کو نو الله تعالی ورته حکم وکړه چې ستا په عبادت کې څه خلل نه راځي نو څه دی ته کولی شي بلکل تعالی اجازت دی ښه ان تبتغوا دا چولټوي تاسو فضلا مهرباني مطلب چې نه ګټه د په کاروبار کې من ربکم د جانب طرف تاسو نه فاذا فستم پس کله چې واپس شي تاسو من عرفات د میدان عرفات نه نو فاذکروا الله یادوئ الله تعالی عند المشعر الحرام په نزد مشعر حرام نو میدان عرفات کې چې کوم دی که نه میدان عرفات کې د زوال نه واخله تر غروب آفتاب پورې چې کوم دی که نه دغه ټیم حاجیان په میدان عرفات کې تیروي خو چې میدان عرفات کې څنګه غروب آفتاب وشي که نه نو هلته کې بیا خلق روان شي چاته مزدلفه طرف ته مزدلفه ته چې راځي نو په مزدلفه کې بیا چې کم دی که نه مزدلفه کې تقریبا څلور نیم 5 کیلومتره فاصله ده جي که نه جي تقریبا 4.5 کیلومتر فاصله ده اوس هغه نو چې هغه ووایي که نه نو بیا هلته کې د ماښام او د ماسخوتن مونځ چې کوم دی که نه دا په یو وخت کې وکړي ښه جي فاذكروا الله یادوئ الله تعالی عند المشعر الحرام پنځ د مشعر حرام واذكروه یادوئ دی الله تعالی لرا کما هداکم لکه چې څنګه ښودلي تاسو ته احکامات د حج وان کنتم بشکوي تاسو من قبله مکر دینا لمن الضالین د ناواقفنا ثم افیدوا بیا واپس کیږئ تاسو من حیث افاض الناس د کوم ځای نه چې واپس کیږي نور خلق واستغفر الله بخنه غواړئ د الله تعالی نه ان الله بشک الله تعالی غفور بخون کې د رحیم مهربان دی فاذا قضیتم مناسککم بسر کله چې پوره کوي تاسو احکامات د حج فاذکروا الله یادوئ الله تعالی لرا کذکرکم آباکم په شان د یادولو پلارانو ستاسو لرا او اشد ذکر یاد د دې نه زیات په یادولو سره فمن الناس بعض د خلقنا بعض د حاجیاننا من هغه څوک یقول چې وایي دی په عرفات کې ربنا اے رب زمونږ آتنا راکې مونږ ته په دنیا په دنیا کې ځکه دی څه کوي د عباداتو مقصد دی چې بس صرف دنیا غواړي وما له نه به وي د دپاره فی الاخرت په آخرت کې من خلاق څه حصه مقرره مطلب ترې نه څه دی صرف د دنیا دپاره یو کار کوي ومنهم او بعض ردینا من آسوک یقول چې وایي دی ربنا اے رب زمونږ آتنا راکې مونږ ته فی الدنیا په دنیا کی حسنتا توفیق دنے کئی وفی الاخرت پا آخرت کی حسنتا بدل دنے کئی چی جنت تخا وقنا اساتی مغلر عذاب النار عذاب دو دوزخنا دا روکو پکی نرسو بس زبسی کئی جی بس بس کہیے تو بس ابھی پورا کریے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اللہ زمن د ټولو دا ناسته قبول کا
الله مونږ ټول ته د قران پاک صحیح پوهه را نصیب کا الله مونږ ته د خپل پوهې نه پوهه راکا الله مونږ ته د خپل علم نه علم راکا الله مونږ ته خپل معرفت او خپل محبت را نصیب کا الہ العالمین مونږ ټول ته د دنیا او د آخرت خیر راکا د دنیا او د آخرت د ذلت نه رسوایی نه غم فکر نه کار زندګۍ نه الله زمونږ حفاظت وکا الله زمونږ د ټولو جوړۍ د خیر او د برکت نه ډکې کا الہ العالمین مونږ د تاڼو تحصیلونو هسپتالونو اکسیډنټونو نه وساته الله مونږ د خرابو مرضونو د لا علاج بیمارو نه وساته الله مونږ ټولو کې اخلاص پیدا کا الله مونږ د ریا نه د تکبر د نام او د نمود او د ښودنې نه الله زمونږ د ټولو حفاظت وکا یا الله ته زمونږ مدد وکا الله د مخلوق د شر د مخلوق د وردر د مخلوق د ملامت کېدو او د مخلوق د بد نظر نه الله زمونږ د ټولو حفاظت وکا الله مونږ ټولو ته د خپل در نه حلال روزي پراخه راکا الله مونږ د فقر د غربت د تنګدستۍ د نیستۍ او د ناچارۍ نه وساته الله مونږ د ایرس او د لالچ نه وساته الله مونږ د خودنمایۍ نه وساته الله زمونږ مریضانو له شفا ورکا الله کوم ځای کې چې مسلمانان بیماران دي الله کورونو کې دي که هسپتالونو کې دي د خپل کور اوبه ورله دارو کا الله به اولادو ته اولاد ورکا الله به روزګارو ته روزګارونه ورکا الله به کورو ته کورونه ورکا الله د چا اولاد چې د والدینو نافرمان دي الله د والدینو تابعدار جوړ کا الله چې د چا اولاد په نشو تماشو په دې نورو ګنده څیزونو کې مبتلا دي تی د هغې نه منې کا الله د چا په کورونو کې بې اتفاقۍ دي الله کورونو کې والا بې اتفاقۍ ختم کا الله اتفاق او اتحاد ورته نصیب کا پریشانۍ ورله ختم کا د مسلمانانو ټولې قرضې د غیبو نه ادا کا ضرورتونه ولا د خپل در نه برابر کا الله د امت مسلمه د ټولو مردگانو کامل مغفرت او بخنه نصیب کا الہ العالمین زمونږ د ټولو جوړۍ د خیر نه ډکې کا مونږ ټولو ته د حرمین شریفینو مقبوله حاضري بیا بیا نصیب کا الله زمونږ دنیا هم ښایسته کا الله زمونږ آخرت هم ښایسته کا الله مونږ په دنیا کې هم د خوارېدو د ذلیله کېدو نه وساته الله په آخرت کې مو هم د ذلیله کېدو د خوارېدو نه وساته الله زمونږ د ټولو دا دعاګانې قبول منظورې کا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا